تحصیل ته ولاړ شو. په پبو تحصیل کې ډېر حال چل دی. نن د عوامي نیشنل پارټۍ ستر سکرتر جنرال سیکرټري میا افتخار حسین پبو کې موجودو د خپل امیدوار غیور خټک د هغه انتخابي جلسو کې شرکت کړی دی، خطاب یې کړی دی. امانکوټ کې ډېره غټه جلسه شوې ده. هغه جلسه کې ډېر لوی تعداد کې خلک شامل شوي دي، شریکو. او میا افتخار حسین امانکوټ کې جلسې ته خطاب کړی دی. دغسې د عوامي نیشنل پارټۍ ډور ټو ډور کمپین هغه هم جاري ساتل شوی دی او د دوی ټیمونه مختلفو علاقو کې لګیا خپل کمپین یې چلولی دی. څه به وایي غیور خټک باره کې؟ تفیم پبی کم بیلټ چې دی نو هلته غیور خټک چې دی نو هغه ته میدان مختلف ځایونو کې ګرم دی. یو هغه پلار دی یا بیروکریټ دی پاتې شوی دی. هغه خپل یو حکمت عملي تیاره کړې ده، په هغې کې یې لګیا دی. خپل فیملي کم ممبر دی یا ټول اکټو کړي دي. هغه یې خټکنامه علاقه هغه یې کابو کړې ده. دغه شان دي چې غیور خټک ته خپل کینډیډیټ دی، هغې خټکنامه علاقې ته هم ځان رسوي. او دلته پبي بیلټ چې کوم دی اکبرپوره بیلټ په هغې کې هم هغې سرګرم دی، ډور ټو ډور مهم دی. او دغه شان دی هغه ته ډېر غټ سپورټ چې دی میا افتخار حسین چې هغې علاقې کې هغه ډېر هولډ دی. میا افتخار حسین عوامي نیشنل پارټي مرکزي جنرال سیکرټري هم دی. او پبي خاورې چې ده دی دلته نه په میا افتخار چې دی هغې دلته نه خپل سیاست کوي. 90 دهایه نه سیاست. او هغه خپل یو تقریر کوم دغه چې دی انداز هغه کم چې اورېدونکي دي هغې ځان ته راتاوي، هغې ځان ته. نو میا صاحب چې دی هغه ته پوره کار ویلی دی. میا صاحب هر حالت کې لګېدلی چېرې دا سیټ عوامي نیشنل پارټي په پړلي کې واچوي. نن هم هغه شمولیت پروګرامونه شوي دي، په اکبرپورې کې هغه جلسې شوي دي، په کوم پبي علاقې دي هلته هغه کارنامې میټینګونه کړي دي. میا صاحب چې دی بلکل هلته خاص خپل ټول مصروفیات یې تر کړي دي او خپل نامزد کینډیډیټ ته غیور خټک ته ټول انتخابي مهم چلی.